الرحمن الرحیم ټولو میلمنو ته په جمع السلام علیکم چې نومونه عالم هسې ټایم به نه ضایع کوي په ټولو ته سلام د زړه نه کومه زموږ د ملګرو ډېرې خبرې وکړې څه خو پکې پاتې کړي نه دي خاص کر ننګیالي پکې هم زما کمې خبرې چې هغه وکړې نو زه هغه له د دې خبرو خراج تحسین پیش کوم چې یاره ننګیالی په ما دومره مین دی او دومره زما دپاره د هغه په زړه کې عزت دی د هغه ډېره مننه د ټولو ملګرو مننه او دویمه خبره به زه دا وکړم چې زمونږ 2 ووټونه ورکړي که تاسو خیال کوئ مونږ څه د پاسه 900 ووټونه لکه 927 فګر تقریبا ماته یاد دی چې دا مونږ سلیم الرحمن له ووټونه ورکړي او دا 900 ووټونه ولا تاسو ورکړي لکه دې خړسرو ولا دا 927 ووټونه ورکړي نو د دې 927 ووټونو به هغه مونږ له کار کوي یوازې ډاکټر امجد نه دی ډاکټر امجد له مونږ څخه کم 900 ووټونه ورکړي هغه نه به هم کارلو خو ډاکټر امجد منیسټر دی او د ایم این ای دی زمونږ ډېر کارونه زمونږ د ده سره دي لکه د بجلی کار زمونږ د ده سره دی د ده به مونږ له اشنام د بجلی دا کار کوي مونږ له وټونه ورکړي دي د چا نه سوال نه کوو لکه چې یاره مونږ سوال کوو ښه به خپل له حق تپوس کوو او دا خلک خبره کوي تاسو په پښتو کې په کومه وایي څاروی چې ټوپونه وایي د موږي په سر وایي ستاسو موږی مضبوط دی 927 وټونه خولې قط دی دا ریکارډ دی بریکوټ زمونږ تحصیل هیډ کوارټر دی هغوی 927 وټونه نه دي ورکړي کوټه په کلو کې یو غټ کلی دی او دې د کریم آباد نه دې خوا خلکو دا 927 وټونه سلیم الرحمن له ورکړي دي زمونږ په پالټۍ کې د ټولو نه غټه بدقسمتي زمونږ د الیکټډ کسانو سره یو کس زمونږ عزت رحمان صاحب ناست دی د په حواله به خبره کومه لکه دی زمونږ د تحصیل ناظم دی زموږ مشرانو له پکار دي چې د مټې مضبوطي کړي چې د غریبو خلکو سره ټچي منیسټر صاحب ته خو پوره پی کې سک سواله دی هغه به زموږ محلې به ښه پیژني داسې نه چې نه به پیژني خو فرد کس ګورې که پیژني نو موږ له پکار دي چې زموږ مشرانو له پکار دي چې کم زموږ کونسلراني کم زموږ ویلیج ناظماني کم زموږ تحصیل ناظماني چې زموږ یو قسم زموږ رسایي هغو ته په اسانه کېږي چې هغو له وخت ورکړي او هغونه ادارې انډر کړي اوس خو هغوی ختم شو خو لکه مطلب را روان پیرل هم چې زموږ کم مشران دي چې د هغوی مټې مضبوطي چې هغه د غریبو خلکو له په اسانه کار کولی شي دا غریب سړی خو پیښور دوی چېرته به ډېرو خلکو لیدلی نه نو دوی به په منیسټر پسې پیښور ته کم ځي او منیسټر ته په حجره کې چې لاړ شي دومره ګڼی د غریب سړي ته د خبرې موقع کم ځای میلاویږي او بیا غریب سړی خبره کولی کم ځای شي څنګه چې د ګل محمد د سنډوکي ووې چې زمونږ خو هېڅ قسمه رسایي نشته نن مونږ تاسو ته د خپلې مسلې حواله کوو نو مونږ به د چا مسلې څه حواله کوو خو د دې میډیا په وساطت سره زه خپلو مشرانو ته وایم چې یاره د دې غریبو خلکو دا خبرې واوري لکه د دوی چې کومې مین مسلې دي هغه یو کس نیم له زموږ په کوټه کې د ځینو خبرو لکه ضرورت دی د ضرورت په بنا باندې کومه لکه دا خبره به زه دلته وکړم چې یاره د ډاکټر صاحب کم دغه چې دا فنډ نو زموږ په کوټه کې یو څو کسانو له ورکړي او هغه کسان د دې خړسرو نه د چا نه تپوس شوی چې نن د فنډ میټینګ دی هلکه د چا نه تپوس شوی چې نن د فنډ میټینګ دی ولې تاسو 927 وټونه نه دي ورکړي دا فنډ به په هغه کسانو تقسیمیږي چې به خپل پټي ته لار کوي به خپل پټي ته هینډ پمپ کوي به په کور کې هینډ پمپ کوي د دې خبرې زه خلاف یم او که تاسو زما ملګري یئ که نه او د دې قوم ملګري یئ او د خپلو بچو ملګري یئ نو زما سره به ودرېږئ او د چا هغه پلار نه هم په خپل کور کې هینډ پمپ نشي کولی هغه د یو سی مشري او هغه د وي سی مشري خو لکه مطلب کار به په انصاف کېږي دغه شان زموږ عباس خان ناست دی به خپلې خبرې په خپله وکړي خو دا زموږ الیکټډ ممبر و دی په کم میټینګ کې چا سره شامل کړی دی دله د سپورټ څه ورکړي د عزت رحمان ناظم نه علاوه دی زموږ د یوت ممبر دی مکار دی چې دی نن هم په هغه میټینګ کې انوایټ وی چې کم زموږ د فنډ میټینګ دی د کلي د مونږ که دا دغه د ډاکټر صاحب د شکریا منعقد کړی دا پروګرام خو په دې پسې شاته دام خبره ده چې یاره لکه نن زموږ ټانکی کار تقریبا حل کېدو والا دی د غریبو خلکو ته د هغوی بنیادي مسله لکه حل شي خو د دوی نورې هم مسلې دي هغه مسلې دا دي په کار ده چې زموږ دا مشران دا خلک په اعتماد کې والي بیا به وټونه راځي دا خلک به دې غاړې ته په کومو سترګو راځي چې موږ له ووټ راکوي د دې خلکو د ووټ نه پس چا تپوس کړی دی د دوی مثال خو داسې و لکه د ګنډېری نه چې خوند تېر کې واخیستی ګیل کې خبره مې نوره دا ده وروڼو هغه یو متل دی وایي تیرې چپې یېرې او راتلونکي وشمېرئ څه چې شوي دي یا خو زموږ سره زیاتي وشول خو نور به دا خلک زیاتي تاسو نه پرېږدئ زما هم دونه زور نشته زه که زور کومه ستاسو خلکو په سره به یې کومه دا زموږ مشران دي طالب من خان دی محمد شاه خان دی دا نور چې چا دا خبرې وکړې دا تاسو کم ناست یئ ووټ چې چا ورکړی د هغه د عمران خان او د یو عام کس د خیراتي کس ووټ یو شان دی څونه زور چې د عمران خان په ووټ کې و دومره د یو عام کس په ووټ کې زور دی لکه یو شان که په تله کې اچي نو یو ووټ د هغه و یو ووټ د دې عام خړسرو خلکو دی
په کار ده چې د دوی ووټ له عزت ورکړلی شي. مونږ د الیکشن نه مخکې کله چې جنرال الیکشن و نو په دې لارو کوڅو کې به دې غرونو کې به رسېدو هر څه موجود دي، خلکو ته پته ده چې ورونه به خلکو ته ډبول چې یاره پی ټي آی له ووټ ورکوي. پی ټي آی له خلکو ووټ ورکو، پی ټي آی کامیابه شوه. د دې دپاره یې نه ورکړی چې دا خو چغه وایي دا د غریب پالټي ده. اوس غریب کم دی؟ کم غریب اوس خوشحاله دی؟ یو غریب هم نه دی خوشحاله. ټیک دا وزیر اعلی زمونږ دی، د کلي یا دی، د سوات یا دی، وزیر اعظم زمونږ دی، دلته زمونږ د کلي د خپل کلي منسټر دی که نه، د دې خلکو په حق دی. لکه دا شموزو کوټه یو کلی دی. ډاکټر صاحب ته مونږ وایو چې په دې خلکو د سترګې نه پټی نوري، لکه ښه دې خپلې سترګې وغړئ. دا 2-3 کسان ځي که فرض که څوک د ترقۍ څه کار کوي، د یو کس نیم دا خبره وکړي چې دا لاره جوړه شو، دې خبرو هم خلاف یم. دا هم ستاسو لاره وه او دا نورې هم ستاسو لارې، دا ټولې به جوړېږي. اجرنده که وایي د پلار ده خو په وار ده، په وار به ټولې کېږي انشاءالله. او ډاکټر صاحب بله دا کارونه کوي، ډېر کارونه یې کړي دي، لږ کارونه پاتې دي، هغه به هم کوي. خبرې که زه داسې کوم نو د ماښام به پورې ختمېږي نه. خو مین مې د خبرو مطلب دا دی ووټ دې خلکو ورکړی دی او د دې خلکو د ووټ ته قدر وشي. زما ډاکټر صاحب ته دا سوال دی او زه ډاکټر صاحب ته دا یو ډېر ګریټ ریکویسټ کوم چې یاره دې خلکو ښه په نره ووټ ورکړی دی. اوس دې موږ له لکه د پیغور هغه موقع ډاکټر صاحب نه جوړی. هر یو سړی راځي لکه د ننګیالي ووې چې شهاب خو نه ناظم دی او ضرورت دا بیا د په خوله نه په خپله خوله یې راته یم چې زه یو ووټ ته هم نه ودرېږم، زه یو ووټ ته نه ودرېږم، یو ووټ ته نه ودرېږم، یو ووټ ته نه ودرېږم. خو لکه تپوس به د غریب سړي ځکه کومه چې وروره دا زموږ غریبانان خلک دی چې زه هم غلی ناست یم او یو غل سړی مشر چې هغه خو به غلی زه نه که ناست چې هېڅوک به نه خبروي وایي به چې یاره که پیپونه راځي هم د جومات پیپ یو سړی پټوي که نه. زما سره یو کس وایي د کوټې کلي مشري کوي، وی ټیکهدار چې ستا لاره دا زه په قسم او په قرآن او په جومات کې به دا خبره وکړم چې نوم یې اخلم ډېر به وشرمېږي. خو لکه هسې تاسو ته خبره ښکاره کومه، ما ته وایي چې ستا دا لاره زموږ هغه ډاکټر صاحب زموږ حجرې ته راغلی نو 100 لک روپۍ منظوري کړي وي، هغې کې بیا څه لږې ډېرې منظورې شوې، یو لاره صرف شوې ده. ناچا لاره وشوه نو کس د کوټې کلي مشري کوي، وی چې ستا دا لاره وشي نو زما د سخر د کور لاره پاتې ده چې بیا زما د سخر د کور هغه لاره وشي. نو سخر خو تل اول سوچ وکړه چې په کومې پالټۍ کې دی. سخر دویم د دې کوټې کې لیک سړی دی که د هرې پالټۍ دی لاره دې ورته وشي، خو کم سړي چې ووټ ورکړی هغه مخکې حقدار دی، بل کم سړي ته چې ډېر تکلیف دی هغه مخکې حقدار دی. تاسو خبره وکړه وایي زموږ ګاډی واوړېد او څه کسان پکې لکه وفات شو، نو لکه دونه پورې چې یو سړي ته تکلیف وي. او څنګه چې لال دادا خبره وکړه چې یاره زموږ طرف ته ډېر کارونه شوي دي، کارونه اوس صرف د مضافاتو ته پاتې دي. که هغه ستاسو دا محلې دي، رحمان آباد دی او که برابړو دی او که غونډۍ ده او که غریب آباد دی، که دا طرفونه دي، که د دې نه علاوه د سنډوکې صدوخان دا طرفونه دي. او انشاءالله تعالی دونه اوس خو اوس هم رسي انشاءالله تعالی چې د خپل MNA صاحب نه مونږ دا برپور دا کوو چې د کلي کم د ګیس خبره ده که نه، هغې کې چې د منسټر صاحب څه وس رسي هغه به ترې هم مطالبې کوو. خو زیاتر لکه ځینې خبرې د وفاق سره او ځینې د صوبې سره، کم خبرې چې د وفاق سره هغه ګیس دی، روډ دی، بجلی ده که نه. خو په هغې کې هم زموږ د منسټر صاحب پوره لاس رسي، د وزیر اعلی سره د هغه بالکل نږدې دغه دی، عمران خان سره نږدې دغه دی. نو د منسټر صاحب نه به هم دا ډیمانډ کوو او د MNA سلیم الرحمن نه به د دې برپور MNA دغه کوو. او که نه زه به سره ولاړ یم او په دې روډ به نه سلیم الرحمن ښکته ځي او نه به نه به راځي چې د دې کوټې کې د دې خلکو مسلې نه حل کړي. په دې روډ به یې ماته روډ بند کړی چې MNA صاحب ته په هغه وخت کې چې دلته جلسې کولې د خلکو سره د لوظونه کول، نن ستا سره څه بهانه نشته، ته د دې سړو نه ما خلاص کا. د دې سړو سره زه اوس څه وکړم، ځان ته څنګه خلاص کړم چې یاره تاسو د بجلۍ کار نه کېږي او ستاسو د ګیس کار نه کېږي او ستاسو د لارې کار نه کېږي. دم خبره ده، غټ کارونه به لتې راوړو انشاءالله. دا خو وړې خبرې دي، دا خو انشاءالله تعالی تاسو ښه د PTI سره مضبوط اوسئ. که زموږ ناظم هر څوک رالو، که هر څوک زموږ ناظم رالو، ضرورت بیا هم چې زه ووټ ته نه ودرېږم، خو که هر څوک زموږ ناظم رالو او تاسو زما سره ولاړ وئ او دا سړی زما نه داسې پاتې شو چې هغه دې تاسو له لار جوړه نه کړي، هغه دې تاسو له اوبه رانه ولي، هغه دې تاسو له کار باندې لګوي، دنیا کې خیرات دی چې راځي موږ ته به ورونه ربی د ورونو په وټونو په ټیم کې. خو قسم دی زموږ دروازه نه خلاصېږي چې سړی اوبر ډبی وایي موځی پسې ووټ والا به بیا راغلی. په هغه ټیم کې داسې حال چې ووټ وګټي بیا هغې طرف ته نه راځي. یو زموږ کسان چې ووټ وګټي بیا ټلیفون نه چوتئ، نن سبا په خلکو ته ټلیفونونه کوي چې ووټ وګټي بیا به ټلیفون هم نه چوتئ. زه خپل د وس نه د دې میډیا په ترو خپل مشرانو ته یم که څوک هم زموږ ناظمۍ ته ودرېږي د هر سړي به ټلیفون چوتئ او د هر سړي د PTI د کس سړي خبرې ته به غوږ دی او چې نه یې هو په ما پسې راځئ او قسم دی که نن ناظمي وکړه. خبرې راغونډومه، ستاسو مې ټایم واخیستو، تاسو زما خبرو ته په مینه غوږ کېښودو، ستاسو د الله قدر وکړي او انشاءالله تعالی چې تاسو دغه شان په اتفاق یې، زه ستاسو دې اتفاق ته بیا یو پیره سلام کوم. په یو ځای کې دومره اتفاق نشته لکه تاسو چې معمولي وینا باندې دومره راټول شوئ. نن یو زموږ د مشرانو میټینګ به په بل ځای کې هم شوی، خو زه امید نه کوم چې یاره هلته دونه خلک راټول شوي.
ووټ چې دی هغه دې خلکو دی، کارونه به دې خلکو کېږي، په موږ باندې به چا ناانصافه حکمراني نه چلیږي، نه دغې خبرو ته خلک پرېږدو. او انشاءالله تعالی زما د دې خبرو زما د ناظم صاحب نه هم توقع ده چې ملا به یې مضبوطوي، ځکه چې زونه حق نه وایم، د دې خلکو تپوس کوم او انشاءالله تعالی چې تاسو خلک ولاړ یئ ښه په خپله نه د شهاب سره مه ودرېږئ، د خپل حق دپاره ودرېږئ. خلک وایي بونیریان اوس پوه شوي دي، خو چې اکثر څه نوي ډنډوره واوړئ چې وایي دا بیا د بونیر خلکو کړې ده. نو زه دا خبره کومه چې یاره خلک وایي غریب خلک اوس پوه شوي دي، تعلیم پکې رالو، خو چې دا خبره واورم چې یاره دونه اتفاق سره د دوی کار نه کېږي بیا خفه شمه چې یاره غریب خلک څنګه پوه شوي دی، دونه اتفاق شته او دوی بیا هم ګیلې کوي چې زموږ کار نه کېږي، خو زه بیا هم وایم چې نه دي پوه شوي. زموږ نه څونه کېږي موږ ورته درنایي ښیو چې وروره ستاسو حق دی، د خپل حق دپاره څنګه د سنډوکې او که څنګه تقریر وکړو. د غر سړي داسې تقریر وکړو چې لکه زموږ نه وارو پارخطا کړو چې یاره د غر سړي له هم دومره خبرې ورځي. نو په کار دا ده ځان اوده کوئ، ما په ځان باندې د ګیدړ سرمنې مه راچوئ چې یاره که زه چېرته څه خبره وکړم جو نن سبا دا خبرې مشهورې شوي دي، وایي سپینې سپینې مه وایه که نه د پارټۍ نه دي وباسي. دا پارټي د عمران خان پارټي ده، نه څوک د پارټۍ نه ایستی شي. امجد صاحب که منسټر دی ستاسو خلکو په سر منسټر دی، که امینې صاحب امینې دی ستاسو خلکو په سر امینې دی. تقریر مې ډېر اوږد شو، نور ناناسې خبرې ګډې وډې کېږي، خو لکه زما مین خبره دا ده چې ستاسو دا اتفاق وي انشاءالله تعالی ستاسو به یو کار نه ودرېږي او انشاءالله ستاسو به ټول کارونه کېږي. مننه.